ما مدرسه کې ما ته ایم پی والم کار کړی دی ټرانسفارمر راته لګول دی محمد خان راته ټرانسفارمر لګولی دی او په دې ځای ولاړ په خدای مې د قسمي ټرانسفارمر یې راته ولګاو او زړه مې دعا کړې ده خدایه جمعیت ته راولي خدای جمعیت ته راولي الحمدلله الله جمعیت ته راوستو ما د پی ټی آی والم کارونه کړي دي زمونږ د نسبت یوسف علي د پی ټی آی صدر دی زما ورور غونتی دی ما له راغلی دی ما له په مدرسه کې سولر کړی دی نو ولې زه به د سولر په وجه باندې هغه پس نه والم ما ته احمد علي جان هم سولر کړی دی نو ولې زه به نظریات پرېږدم د کابل لار پرېږدم د حسین احمد مداني پاټا سره بې وفایي وکړم غداري وکړم په دې جنډه باندې جناب رسول الله په جنډه باندې خپې کېدم کتاب شاته وګرځم مفاداتو پسې به ځم مدرسه دا د ټولو مسلمانانو ده ماله به نشنل هم چنده راکوي ماله به پیپل هم چنده راکوي ماله به مسلم لیګ هم چنده راکوي ماله به پی ټی آی هم چنده راکوي ماله به آزاد هم چنده راکوي خو زه دا نه شم کولی چې کني چنده په وجه باندې زه خرڅ شم بل طرف ته لاړ شم خو که د خدای د رضا دپاره راکوي نو راکوي دی او که د خدای رضا دپاره نه نو خپل کار دی کوي دا مدرسې به الله چلوي. السلام علیکم ملګرو. مشهور پنجپیری عالم مفتی مجتبی عامر صاحب د اسد قیصر سره ملاقات کړی دی او د ملاقات نه بعد په سوشل میډیا باندې ډیر سخت تنقید روان دی په مفتی صاحب باندې او د مفتی صاحب سره سره په ټول پنجپیریانو باندې د پنجپیری جماعت باندې ډیر سخت تنقید روان دی. نو دا ملاقات ولې شوی دی او د څه د وجې شوی دی او دا تنقید په دوی ولې روان دی؟ نو خلک چې کم تنقید کوي هغوی وایي چې زمونږ اعتراض په ملاقات باندې نه دی بلکې په هغه خبرو باندې دی کومې خبرې چې د مفتی صاحب کړي دي د عمران خان په حق کې د پی ټی آی په حق کې. نو د مفتی صاحب کومې خبرې کړي دي نو مفتی صاحب ډېرې خطرناکې خبرې کړي دي. مفتی صاحب د ټولو ناول دا خبره کړې ده چې موږ د عمران خان سره د پی ټی آی سره شانه بشانه ولاړ یو او د هغه دپاره دعاګو یو. یعنی تر اوسه پورې به دوی دا فتوی ورکولې چې جمهوریت دا غیر اسلامی دی دا کفري نظام دی دا کفر دی او په دې کې چې څوک کار کوي دا ګمراه دي. پنجپیریان د جمعیت علماء اسلام مخالفت په دې وجه باندې کوي چې جمعیت علماء اسلام د پاکستان په نظام کې او په جمهوری نظام کې لګیا دي سیاست کوي نو ځکه مخالفت کوي. نن د عمران خان په حق کې یو ځل بیا علل اعلان راپاسېدل تایید یې وکړو د پی ټی آی او باقاعده دعاګانې ورته وکړې وایي موږ در سره شانه بشانه ولاړ یو. نو شانه بشانه ورسره ته په څه کې ولاړ یې؟ عمران خان د جمهوریت علمبردار دی د فحاشۍ د عریانۍ او د ګندګۍ علمبردار دی. عمران خان په خپلو اکثرو تقریرونو کې د یورپ حواله ورکوي د برطانیه حواله ورکوي او په یو بیان کې باقاعده د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو حواله ورکړې ده وایي هغه به طور وزیر اعظم په هغه باندې یو عام کس عدالت ته لاړ او په هغه باندې مقدمه وچلوله. نو دا حوالې ولې ورکړې ده د دې حوالې مقصد څه دی؟ د عمران خان مقصد دا دی چې زه په پاکستان کې د اسرائیل غوندې نظام غواړم او بیا د یورپ چې کومې حوالې ورکوي نو دا ولې ورکوي؟ د دې دپاره ورکوي چې زه په پاکستان کې د یورپ غوندې نظام غواړم. نو جمهوریت خو به پیلاو بخی دغه ته چې د چا سره شانه بشانه ودرېږي او دغه په ډیچوک کې چې د خلکو میندې خویندې ګډوي او دغه عریاني او فحاشي جوړه کړې ده نو ته د هغه سره شانه بشانه ودرېږي او مخکې به دا خبره کوله چې جمهوریت کفر دی. جمهوریت خو ډېر معمولی شی دی هغه په دې ملک کې د یورپ نظام غواړي د اسرائیل نظام غواړي او ته دا خبره کوي چې زه در سره شانه بشانه ولاړ یم. او بله خطرناکه خبره ده مفتی صاحب وایي چې دا زما ذاتی موقف زما ذاتی رای نه ده بلکې دا د ټول د پنجپیر جماعت او د امیر د دې ټولو دا رای ده چې موږ در سره شانه بشانه ولاړ یو. نو د یو سولر سیسټم دپاره خپله فتوه خرڅول خپله نظریه خرڅول انا لله و انا الیه راجعون.